د اوبو نه ماسیوا په بل شي باندې پاکي حاصلول جایز دي که نه؟ انسان مسافر شي داسې ځای چې هلته اوبه نه انسان ګنده شي ګندګي پسې ونښلي، نو آیا د اوبو نه ماسیوا په بل مایا شي باندې پاکي حاصلول جایز دي که نه؟ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د اوبو نه ماسیوا په بل مایه شي باندې پاکي حاصلول جایز دي، او د ائمه ثلاثه رحمه الله په نسبت باندې د اوبو نه ماسیوا په بل شي باندې پاکي حاصلول جایز نه دي، چې اوبه نه وي زیادې ګنده وي زیادې هغه شان پروت خو پاکي به نه حاصلېږي. د اوبو نه ماسیوا په بل شي باندې پاکي نه حاصلېږي. صرف د امام صاحب مذهب داره چې د اوبو نه ماسیوا په بل مایه شي باندې پاکي حاصلول دا جایز دي. لکه مثلا یو انسان د په لاس پسې ګندګي ونښته او بل شی اوبه نشته، نو خپلې لاړې د خولې لاړې په هغسې باندې پورې کړي، هغه ځای دې صفا کړي، یا کپړه د په هغې پسې ګندګي ونښته په لاړو باندې یې صفا کړي. دا صرف د امام صاحب مذهب دی. خو چې ځمکه ګنده شي نو هغې به څنګه پاکې؟